بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد. قدرمنو استاد و دعاګان محتاج محمد داود عابد یو ځل بیا حاضر شوی ما. قدرمنو په دغه پروګرام کې موږ ستاسو لپاره د ژوند سره تړلې په اهمو موضوعاتو باندې خبرې ترې وړو. قدرمنو په تیرو پروګرامونو کې مې تاسو سره د صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین په ژوند باندې خبرې ترې روانې کړې وې او بیا په خصوصي توګه د حضرات صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین هغه صحابه د چاته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دنیا کې زیر د جنت ورکړو، هغه صحابو ته د شریعت بلکې د دغه اسلامی تاریخ په اصطلاح کې عشره مبشره ویل شي. عشره لسو ته یو مبشره هغه صحابه چاته چې زیر د جنت ورکړی شوی، نو مراد هغه لس صحابه چاته چې زیر د جنت په دنیا کې ورکړی شوی دي، داغي په سیرت، داغي په کردار، داغي په پروفایل ما تاسو سره خبرې تر روانې کړې وې او تقریبا چې د یو اوو صحابو په ژوند مې تاسو سره خبرې ترې وکړې او نن کوشش کوم چې په دغه پروګرام کې تاسو سره د اتم هغه صحابي چاته چې په دنیا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه زیر د جنت ورکړی، نو اتم صحابي حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه هم د هغه خوش قسمت عشره و مبشرون دی د چا چې په حدیث مبارک کې ذکر راغلی دی نبی علیہ السلام هغې ته د جنت زیری ورکړی دی. حضرت سعد ابن ابي وقاص په هغه صحابو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث د ترتیب موافق اتم نمبر صحابی دی. محترمو، حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه کنیت چې نو هغه ابو اسحاق او د دې د والد محترم نوم چې هغه مالکو. د اسلامی تاریخ کې دیتا سعد ابن مالک رضی الله تعالی عنہ هم ویل شوی دی او کله کله دیتا سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ نوم هم اغشته شوی دی. د حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ تعلق د قریش قبیله د یو خاخ بنو زهره سره وو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم والده ماجده چې کوم وا نو داغي تعلق هم دغه قبیله سره. د رسول الله صلی الله علیه وسلم مور بیبي چې وا ناغه د حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ د والد محترم د تر لور وا. دغه رشتې مطابق حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ السلام د ماما زوی. د حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ والده محترمه چې ونو داغي نوم حمنه او دا یعنی د دې تعلق د بنو امیه قبیله سره. حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ تعلق د قریش د دریو معزز قبیلو سره، بنو هاشم او دغه شان بنو زهره او بنو امیه، د دریوانو سره د حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ هغه رشتہ داری و. د دې سلسله نسب چې دی نو دا په پنځم پشت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یوځای کیږي. حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ پیدایش د هجرت مدینی په 13 یعنی د هجرت مدینی نه 13 کال وړاندې شو. یعنی حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ د مدینه منورې د هجرت نه 13 کال وړاندې پیدا شو. حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ چې د کم خاندان سره تعلق، کم کورنۍ سره تعلق، نو هغه خوشحال ګرانه وا، یعنی مالدار خلکو. په دغه بنا د دې پرورش ډیر ښه طریقې سره شو او دغه شان د دې تربیت ډیر ښکلی انداز سره شو. د ابتدا نه دی لیکل او لوستل زده کړیو او د دې زیات مهارت چې هغه په تیراندازۍ کې او د دې نه علاوه په نورو فنونو د جنگ کې ډیر زیاتو د وړوکوالي نه. د قریشو د نورو خلکو په شان د حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ کم د معاش ذریعہ چې و د ګټې وټې ذریعہ چې و نو هغه د دې هم تجارت و. حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ د 19 کالو په عمر کې اسلام قبول کړو او دی مسلمانان شو. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په دعوت باندې چې کم صحابه مسلمانان شوی نو پاغي کې یو حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ هم. او دا خبر هم
یاد لرئ چې حضرت سعد رضی الله تعالی عنه په هماغه السابقون الاولون کې یعنی هغه صحابه چا چې په ابتدا کې اسلام قبول کړی او مسلمان شو. حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه د خپل ځان متعلق ارشاد فرمایي چې د اسلام قبلولو نه وړاندې 3 شپې ما یو خوب مسلسل وکړه چې په هغې کې ما ډېرې د یرې تیارې ولیدې چې په هغه تیارو کې به زه ډوبېدم او دغه تیارې چې وي نو دا د سمندر په چپو کې به دي غوپې وخلې او زه به په دې کې ډوبېدم چې ناګانه ما په دې کې یو سپوږمۍ ولیده چې پړقېږي. هغه سپوږمۍ پړقېدونکي طرف ته زه روان شوم چې یاره دغلته به رڼا یو زه به لاړ شم. هلته چې زه لاړم نو چې دا مې ولیدل ډېر زیات حیران شوم چې زما نه وړاندې هغه ځای کې صحابه نور هم تشریف فرما دي، څه انسانان نور هم ناست دي چې هغې د دغه سپوږمۍ سره نږدې ناست دي. ما چې غور وکړو نو هغه خلک څوک وو؟ ما ولیدل چې حضرت سیدنا زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه، حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه، حضرت سیدنا ابو بکر رضی الله تعالی عنه، دا 3 صحابه ما په هغه ځای کې ولیدل. نو زه ورغلم او ماتې تپوس وکړه چې تاسو دلته کله راغلي؟ نو هغې راته په جواب کې ارشاد وفرمایي چې موږ هم اوس راغلي یو. دی فرمایي چې کله دا خوب ما ولیده او سبا شو نو ما ته معلومه شوه چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته نبوت ملو شوی دی او هغه پټ په پټه خلکو ته د دین دعوت ورکوي او خلک دین طرف ته رابلي. دی وایي زه پوه شوم چې رب العالمین ما سره څه ښېګړه کول غواړي او زما رهنمایي کوي چې ما د کفر د تیارو نه وباسي او د اسلام رڼاګانو طرف ته مې راولي. دی وایي زه هم په دغه وخت د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په تلاش کې ووتم او ما وی چې زه رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملاقات وکم. وی په دغه وخت کې هغه یو محله کې تشریف فرماو. زه چې هغلته ورسېدم او ما هغې ته د خپل اسلام د راوړلو خواهش ظاهر که چې د الله پیغمبره زه مسلمانېږم، زما اراده کېږي چې زه مسلمان شمه. نو وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر خوشحاله شو او وی ما سره ډېر شفقت مینه او محبت وکړو او په دغه حالت کې زه مسلمان شوم. په دغه وخت کې ما وکتل چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ما هغه 3 حضرات صحابه کرام تشریف فرما دي او هغې زما د وړاندې رالل کوم چې ما په خوب کې لیدلي د کومې چې ما تاسو ته ذکر وکړ. حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه چونکې ټول خاندان د خپل کور خلک چې نو هغې لا مسلمانان شوي نو دی وی کله چې زما مور ته پته ولګېده چې ما اسلام قبول کړی دی نو هغه ډېره زیاته غصه شوه، انتهایی غصه شوه، ځکه چې وی ما به د خپلې مور سره ډېر زیات مینه او محبت ساته. ما چېرته خپله مور خفه کړې نه وه او چې زه ورغلم او هغې ته پته ولګېده نو هغې ما ته ووایي چې ای سعد ای بچیه دا څنګه دین دی چې هغه تا د خپل مور او پلار نه جدا کوي؟ په خدای مې د قسمې که چېرته ته دغه دین پرې نه ږدې نو تر مرګه پورې به زه څه خوراک څښاک ونه کړم، نه به څه وخورم او نه به څه وڅښم. پرېږده چې زه د لوږې او د تندې مړه شم، خو بچي دغه دین که تا پرې نه خو نو زه به خپل خوراک څښاک ونه کړم. او بیا ارمان به کې چې زه به مړه یم او ته به بیا ډېر پېمانې خلکه به تا ته پیغورونه درکوي چې ستا مور ستا د لاسه مړه شوه، دا ستا څنګه دین و چې ستا مور ستا نه جدا شو هغه مړه شوه، نو بچې ته یې دا خپل دین پرېږده. دی وی ما ورته ووی چې امی جان مور بیبي داسې مه کوه ځکه چې زما تا سره ډېر زیات محبت دی، خو دونه ده چې زه اوس څوکم ځکه چې ستا نه زیات محبت زما د دغه دین سره دی، ستا نه زیات محبت زما د دغه دین د پیغمبر سره دی، نو زه هېڅکله دغه خپل دین نشم پرېښوی. دې کې شک نشته چې زه تا سره ډېر زیات محبت کوم، زه ستا نه بغیر هم ژوند نشم تېرولی، خو زما دا دین چې دی دا کم چې ما قبول که نو دا دې سره زه د ستا نه هم زیات مینه او محبت ساتم، نو مورې ته داسې مه کوه. دی وی زما مور بیبي چې نو هغه په دغه دمکۍ باندې قایمه وه، هغې خپل خوراک څښاک بند که څو ورځې یا څه لږ وخت تېر شو هغه ډېره کمزورې شوه
او د لوږې د لاسه به پرته وه خو هغې خوراک نه کو. دی وی زه وخت په وخت به تلم او هغې سره به کېناستم او هغې ته به مې سوال کو چې مورې څه وخوره څه وڅکه، خو هغه چې به څونه زه زیات ورتلم نو هغې به ډېر په سختۍ سره انکار کو، د هغې هغه ضد به زیاتېده او ما ته به همدا خبره کوله چې بچې تر مرګه پورې به خوراک څښاک ونه کړم، که چرې ته ما سره مینه کې نو زه ګورې تا نه روان یم مړه کېږم، او که چېرې ته زما ژوند بچکول غواړې نو ته یې دغه خپل دین پرېږده. دی وی ما ډېر محنت وکړ، ډېر کوشش مې وکړ، ډېر سوال او زاری محنت مې ورته وکړ، خو زما مور زما خبره ونه منله. بس وی ما اخره کې د خپل چې کوم زما خبره وه هغه ما په یو دو الفاظو کې هغې ته ښکاره کړه. وي ما ورته وی چې مورې بېشکه چې ته ما ته ډېره زیاته ګرانې او زه تا سره محبت کوم، خو دا خبره یاد لره چې ستا نه زیات محبت زما د رب العالمین او د هغه د پیغمبر سره دی. په الله مې د قسمي چې ستا د بدن په شان زرګو بدنونه زما نه لاړ شي نو زه به په هغې باندې خفه نه شم، خو ګورې زه د خپل دین نه ووتو واله نیم، هغه دین چې هغه ما قبول کړی دی دغه دین پرېښستو واله نیم. حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه فرمایي چې زما مور ته کله زما د دې پوخ قصد او عزم پته ولګېده نو په دغه نازک صورت حال کې هغه راپاسېده او خوراک څښاک یې شروع کړ. وایي دغه معامله چې زما او زما د مور په منځ کې راله نو رب العالمین په هغې باندې د سوره لقمان 15 نمبر آیات نازل ک اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وان جاهداک علی ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما وصاحبهما فی الدنیا معروفا. که چرته ای مسلمانانو دا ستاسو والدین په تاسو باندې دبه واچي چې تاسو زما سره څوک شریک وګرځوئ، داسې یو څیز را سره شریک کې چې د هغې تاسو تاړو علم هم ني، نو دې دواړو دغه خبره تاسو مه منئ. البته په دنیا کې د هغې سره ښېګړه کوئ، د هغې خیال ساتئ. حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه فرمایي چې دغه د قرآن مجید آیات نازل شو. حضرت سعد رضی الله تعالی عنه ډیر طاقتور انسانو، کله چې هغه اسلام قبول کړ نو د هغه د اسلام قبلولو سره اسلام ته قوت ملو شو او طاقت ملو شو. لیکن حضرت سعد رضی الله تعالی عنه یو داسې عجیبه صحابي چې د نورو صحابو په شان د مشرکین مکه د طرفه دی ته چا څه ویلی نشو، لکه څنګه چې به نورو صحابو سره خلکو ظلم زیاتې کو، حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه ته چا څه ویلی نشو، دی ته چا څه تکلیف نو ورکړي. او په هغه وخت کې به صحابو د کافرانو د شر نه د بچ کېدو په وجه د غرونو په منځ کې چرته یو طرف ته به لاړل او هغلته به یې پټ پټ منځونه کول. یو ځل څو صحابو د غرونو په منځ کې یو ځای کې منځ ادا کو، بهر نو هغه ځای کې پټ ځای کې اتفاقا په هغه لار باندې څه مشرکان تېرېدل. هغې چې ولیدل چې صحابه خو منځ کوي نو هغې اوازونه ورپسې شروع کړل او د هغې یو قسم تنګول شروع کړل، د هغې بېعزتي شروع کړه او چې هغې پسې ښه ډېر اوازونه وکړل نو بیا پې حمله وکړه په صحابو باندې. په دغه موقع حضرت سعد رضی الله تعالی عنه هم په دغه صحابو کې د حضرت سعد رضی الله تعالی عنه هغه غیرت ایمانی چې نو هغه په جوش کې راغی او هغه سره خوا کې د یو مړ اوښ د ملا یو غټ اډوکې پروت و، هغې اوچت که او یو مشرک یې په دې سر باندې ووهه د کمې په وجه چې د هغه سر وشلېده او د هغه نه وینه روانه شوه. کله چې نورو مشرکانو دا وکتل چې هلکه دې کې خو داسې طاقتور خلک شته دي چې زمونږ یو ملګری خو ده زخمي که، نو هغه نور ټول مشرکان چې دي هغه وتښتېدل. نو دې نه دا معلومیږي چې حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه په صحابو کې د ټولو نه ړومبي هغه صحابي دي چا چې د اسلام په لاره کې د ټولو ناول د دشمن وینه بایولې ده. حالانکه په دغه وخت کې صحابه کرامو ته او دغه شان مسلمانانو ته د کافرانو په مقابله کې د هیڅ لاس اوچتولو او دغه شان د کافرانو سره د جنگ جګړې کولو اجازت نو، او بیا هم حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه هغه قابلیت، هغه ایمانی جوش، هغه غیرت ایمانی هغه په جوش کې راغی او دغه
کافر پمنډه کاغه اوخه او نور کافران د دې د دغه غیرت د وجنه او د دې دغه طاقت د وجنه او تختید. په مکی دور کې چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم او دغه خاندان بنو هاشم سره بعض خلکو هغه معاشرتی بایکاټ کړو، نو حضرت سعد رضی الله تعالی عنه هم رضاکارانه تور باندې په شعب ابي طالب کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرتیا وکړو، په غزه کې ځان د دې سره ایثار ک. څومره تکالیف چې په نبی له سلام او داغي د خاندان په خلکو باندې تیریدل، په هغه تکالیفو کې ورسره حضرت سعد رضی الله تعالی عنه هم ځان شریک کړو. حضرت سعد رضی الله تعالی عنه د هغه وخت یو خپل مختصر واقع په داسې الفاظو بیانوي. هغه فرمای و یو شپه زه ډیر زیات اوږیوم او زه ګرځېدم چې یاره ماته د خوراک سمیلو شي. وایي څه ګورم چې یو ځای کې اوچا د سرمنې ټوکړه پرته ده، چېرته د یو څاروي سرمن ده او د هغې څه ټوکړه ده اوچه پرته ده. دی وایي زه لاړم او هغه مې راواغشته او په اوبو کې مې پاکه وینځله او بیا مې راوړه او هغه مې په اور باندې اورته کړه او بیا هغه ما وټکوله او د هغې نه مې ستو جوړ که، هغه ستو مې بیا په اوبو کې ګډ که او هغه اوبه ما اوسکلې دې دپاره چې ما ته کومه لوږه لګېدلې وه چې هغه لوږه الله پاک زما ختمه کي. قدرمنو صحابو د دین دپاره دومره زیاتې قربانۍ ورکړي دي او بیا په خصوصي توګه باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په محبت کې صحابه د هیڅ قسمه قربانۍ نه رسته شوي نه دي. حضرت سعد رضی الله تعالی عنه که غوښتي نو خو آزاد جون به تیر کړی، خو د نبی علیہ السلام په محبت کې حضرت سعد رضی الله تعالی عنه د نبی علیہ السلام سره په هغه سخت ژوند کې هم ملګرتیا وکړه او دی وویل چې یاره د نبی علیہ السلام او د هغه د خاندان څه حال وي هغه حال به زه هم په ځان باندې تیروم. محترمو د حضرت سعد رضی الله تعالی عنه په ژوند که زه راشم او تاسو ته خبرې اترې کوم، یقینا چې د هغې ژوند د ډېرې بهادرۍ نه د ډېر شجاعت نه ډک دی. حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه د خپل کشري رور عمر سره د مکې مکرمې نه مدینې منورې ته هجرت فرمایلی. بیا په مدینه منوره کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابو هغه ورورولي او بایچاره جوړه کړه، مدینې منورې ته د هجرت کولو نه وروستو رسول الله صلی الله علیه وسلم د ده ورورولي د حضرت سعد ابن معاذ انصاری رضی الله تعالی عنه سره جوړه کړه. حضرت سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه دا هغه عظیم صحابیو څوک چې د اوس قبیلې سردارو، نو نبی علیہ السلام د حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه ورورولي د سعد ابن معاذ انصاری رضی الله تعالی عنه سره وګرځوله. حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه چې کله په مدینه منوره کې اوسېده، په دغه دوران هم هغې د مشرکانو خلاف یو اهم یو مهم جنگ کې حصه غشتې وه او په هغې کې د کافرانو د دشمنانو خلاف یو غشي چلولی چې په هغې باندې د یو کافر وینه توی شوې وه او دا اعزاز هم هغې ته حاصلو چې په مکه مکرمه کې مړومبې د دشمن د سر وینه د حضرت سعد رضی الله تعالی عنه په لاس باندې توی شوې وه او په مدینه منوره کې هم د دشمن د سر ړومبې وینه چې وه نو هغه د حضرت سعد رضی الله تعالی عنه په لاس باندې توی شوې وه. حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په ټولو غزواتو کې حصه غشتې وه، لکه غزوه بدر، غزوه احد، غزوه احزاب، فتح خیبر، صلح حدیبیه، فتح مکه، غزوه حنین، غزوه طائف، په دې ټولو کې هغې حصه غشتې وه او د خپلې بهادرۍ هغه جوهر چې دي نو هغې خلکو ته ښودلي او په دې هر یو جنګ کې هغې ډېره ښکلې تیراندازي کړې وه، داسې غشي چلول چې د کافر په طرف به اولوېده نو کافر به د هغې نه ډېر زیات په مشکله باندې بچ کېده. او بیا د ټولو نه لوی قرباني په غزوه احد کې چې کله په دویم راوند کې هغه کافران دشمنان د درې د طرف نه ناګهان هغې په مسلمانانو باندې حمله وکړه او مسلمانان چې هغه لږ دغه وخت کې کمزوري شو. په دغه وخت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حفاظت ضرورتو د نبی علیہ السلام سره خوا کې په دغه وخت کې 10 صحابه
او په دغه نازکه موقع باندې هم حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ولاړو او د نبی علیہ السلام حفاظت کو او په دغه صورت کې هغې د کافرانو سره ډیر په جرأتمندۍ او ډیر په مهارت سره جنگ کو او څومره غشي چې ورسره نو ډیر په مهارت باندې به هغې طرف ته دغه تیراندازي کوله. په دغه موقع کتابونه لیکلي تقریبا چې 1000 چې کوم غشي نو هغه د چلولی په دغه موقع باندې د سره چې خپل کوم غشي هغه ختم شو. بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په تیکی کې چې کوم غشي پراتو هغه هم راواغشتل، هغه هم ټول ختم کړل او کافرانو ته په دغه وخت کې ماتې او شکست ورکړ. او دا یو ډیر عجیبه موقع وه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حفاظت کې دی ولاړو او د دشمن طرف ته د غشي ورول. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به ورته آواز کو یا سعد ارمی ارمی سعد ارمی ارمی فداک ابی و امی، ای سعد تیراندازی دی جاری ساته، وروا په دی باندې دا غشي، ای سعد په دی باندې دا غشي وروا، ای سعد پتا دی زما مور او پلار قربانی. دغه یو عظیم الشان جمله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ په حق کې چې حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ به ټول عمر دغه خبره یادوله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زما متعلق د خپل زبان مبارک نه د خپل جبه مبارک نه د الفاظ استی چې ارمی فداک ابي و امي، ارمی سعد ارمی فداک ابي و امي. دغه الفاظ باغی فخریت ور د صحابه د وړاندې وی به زه ډیر خوش قسمت یم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زما متعلق ارمی فداک ابي و امي الفاظ استعمال کړي دي. او په ټولو صحابو کې د تدای اعزاز حاصلو چې نبی علیہ السلام د د پاره فداک ابي و امي یعنی زما مور پلار دی پتا باندې قربان شي، دا الفاظ د د پاره استعمال کړیو. حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دور نرستا د حضرات صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین کم چې خلفای راشدو داغي په دور خلافت کې هم د دې چې کم خدمتونه هغه ارچا تخکارو. د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په دور کې چې کله حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د ایران د آتش پرست قوم خلاف د جهاد اعلان وکړ، نو په دغه وخت حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ روغخته او هغه د اسلامی لخر مشر کو، د اسلامی لخر جنډې ولا ورکړو، هغه د اسلامی لخر سپه سالار وګرځو. بیا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ ته صداسي وصیت وکورته ارشاد فرمایي چې اے سعد یاد ساته د رب العالمین د وړاندې خاندانی برتری چې د هیڅ چیز نه دی. د رب العالمین د وړاندې کده یو سیز مقام شته دی ناغه د اطاعت او د فرمان بردارۍ مقام دی. د رب العالمین د وړاندې د ادنا او د اعلی مالی حیثیت والا خلقو هیڅ فرق نشته دی، بلکې ټول د الله په نيز برابر دی. او رب العالمین د دغه ټول خلقو رب دی، کاغه غریب دی او کاغه مالدار دی، او دغه ټول دا د رب العالمین بندگان دی. یاد ساته فضیلت کدی نو هغه صرف او صرف د تقوا په اعتبار سره دی، او په اطاعت او په فرمان بردارۍ باندې انسان ته درجه ملاویږي. همیشه هغه کارونه کوا کم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دي، او خپل دعوت او میشن هغه مخ کې رسوا، ځکه چې دا زمونږ او تاسو د ټولو ذمہ داری ده کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته پرې خوسته ده. د ایران په طرف چې کله حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ اولیګ په دغه لوی لخر کې د حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ په مشرۍ کې چې کوم لخر تلو نو لوی لوی صحابه او پاغي کې تقریبا چې یو کم سل بدری صحابه په دغه لخر کې شاملو، 310 هغه د بیعت رضوان والا صحابه په دې کې شاملو، او 300 په دې کې هغه صحابه شاملو چا چې مکه فتح کړی و، او 900 صحابه د دین علاوه نور په دغه لوی لخر د حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ کې شاملو. حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ دومره جلیل القدر صحابیو چې هغه په نوجوانۍ کې د دې دومره لوی لخر کمانډري کولا،
حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د دې دومره لوی لښکر هغه کمانډر ګرځولی. لشکر قادسیه په میدان کې چې کله دی جهاد لره ووتل صفونه جوړ شو، نو په هغه وخت کې اسلامي لښکر چې هغه تقریبا چې 30,000 و 13,000 کسانو، او ایرانی لښکر چې کوم نو د هغې تعداد تقریبا 1,20,000. نو چرته 13,000 چې مسلمانانو، چرته د هغې مقابله کې 1,20,000 کسان چې هغه کافرانو. د دې دواړو په منځ کې مقابله وشوه. د مسلمانانو د لښکر مشر حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ دی، او د کافرانو د لښکر مشر په دغه وخت کې یو سړی چې دغه نامه رستم و. دغه جنگ څو ورځې جاري و. په آخري ورځ باندې مسلمانانو فیصله کن جنگ وکړ او دشمنان ټول په خپله ګیره کې واغشتل، د نارې تکبیر الله اکبر اوازونه یې وکړل او په هغې باندې حمله وکړه. د ایرانیانو چې کوم سپه سالار او مشر و رستم، نو د هغه سر یې قلم که. کله چې ایرانیانو وکتل چې زمونږ مشر چې دی هغه مسلمانانو مړ که، نو هغې ویرېدل او دغه ځای یې پرېښو وتښتېدل. نو په دغه جنگ کې تقریبا 13,000 ایرانیان چې نو هغه هلاک شوي. مسلمانان ته په لاس باندې ډیر زیات مال غنیمت ورکړی شوی. د دغه جنگ په وجه باندې د قادسیې دغه کم ایرانیان چې د هغې ملا ماته شوه، خو بیا هم د هغې هغه حکومت په مدائن کې څه ناڅه موجود و. حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ ورمخکې شو، په مدائن باندې هم قبضه وکړو. دغه یو دویم جنگ و چې رب العالمین حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ له په دې کې هم بری ورکه او دی دغه جنگ وګټو. په دغه موقع باندې چې څومره مال غنیمت دی ته په لاس باندې ورغلی، نو په هغې کې د بادشاه چې کوم هغه قیمتي تخت و هغه هم په مال غنیمت کې راغلی، د بادشاه د لاسونو چې کوم د سرو بنګړي و هغه هم دی ته په لاس باندې راغلی. د دې نه علاوه بې شمېره کپړې، جواهرات او نور قیمتي څیزونه چې دي هغه مسلمانانو ته په لاس باندې ورغلل. او د مجاهدینو دیانت دومره زیات و چې څومره څیزونه هغې ته په لاس ورغلي و هغه ټول یو ځای کې جمع کړي او هغه ټولې مدینې طیبې ته ولېږل. کم چې هغلته تقسیم شو په دغه مجاهدینو کې، نو یو مجاهد له د نور سامان نه علاوه نقد پیسې چې وي نو هغه 12,000 درهمه میلو شوي. دومره په دغه جنگ کې مسلمانان ته مال غنیمت میلو شوی او مسلمانان ته دا کامیابی د حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ دغه خصې په سالارې په وجه باندې میلو شوی و. د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په دور خلافت کې چې کله حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ کم کسان مقرر کول چې زمانه وروسته به د خلیفہ تاسو چونو کوي، تاسو به پکې یو خلیفہ منتخب کوي، نو یو شپږ رکنی کمیټي جوړه کړې چې په هغې کې حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ هم شاملو. د دې نه وروستو چې کله حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ منتخب شو، نو حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ د هغه سره بیعت وکړ. د هغه نه وروسته بیا د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ چې کله هغه امیر المؤمنین منتخب شو، نو د هغه سره هم حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ هغه بیعت وکړو. او د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ سره وخت په وخت د حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ هغه تعاون چې هغه به جاري و. دا دومره لوی صحابي حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ د خپل 15 کاله په عمر کې د هجرت په 55 نمبر کال کې وفات شو. حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ د اوننا لکمو او صحت ندرونو غټ صحت ولا الله پاک ور کړو او لاس او مټي ډېری مضبوطه وي، ګوتې خشته مضبوطه کلکی غټي ګوتې وي، ګڼ ویښته یو او ویښته سپین شوي، نو په اخره کې به ولا بیا نکریزې ورکولې. د حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ مختلفې نکاحګانې شوي. بعض روایتونو کې د هغې د بیبیانو تعداد 9 ښودلی کېږي او د دغه 9 بیبیانو نه د هغې 11 زامن او 14 لوریانې پیدا شوي. حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ یو عظیم جرنیل، یو فاتح او یو منتظم انسانو او دی په السابقون الاولون کې شاملو او دی په هغه وخت کې ایمان راوړو په کوم وخت کې چې ایمان راوړل د اوسپنې نینې چیچلو، یعنی ډیر د تکلیف په وخت کې دی ایمان راوړو او
د اسلام په لاره کې ډیر مشکلات او مصیبتونه تیر کړي، خو دا ټول دي ښه په روڼ تندي او په خوشحالۍ باندې تیر کړي دي او برداشت کړي دي. د حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ په طبیعت کې تقوا، د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت، دغه شان شجاعت، بهادری، حق گویی، هر وخت به حق وینا کوله، سخاوت، عزم او استقامت، دا ټول د دې هغه نمایه خصوصیاتو. حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ ته په یو موقع باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم د رجل صالح خطاب هم ورکړو، او په عام خلکو کې حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ په فارس العرب باندې مشهور. فارس العرب معنا د عربو شاسوار، نو دغه لقب ول عام خلکو ورکړو. دی حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ رضاکارانه تور باندې هر وخت د رسول الله صلی الله علیه وسلم په محافظینو کې وو، که نبی علیہ السلام به په سفر کې او که په حضر کې وو، دی به داغه محافظو. حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ ډیر سخی انسانو، غریبانانو او محتاجانو به ډیر زیات خیال ساته. په علم او فضل کې یو ډیر لوی امتیازی حیثیت الله پاک دل ورکړو، او د احادیث مبارکو په روایت کې بدی ډیر زیات د احتیاط نه کار اغشته. محترمو، دا هغه صحابیو چې په 10 مبشرو کې د 8 نمبرو، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سره مینه، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینه او محبت دا مونږ او تاسو تخکارش. باید چې مونږ او تاسو خپل ژوند د صحابو په ژوند باندې جوړ کو. باید چې مونږ او تاسو خپل مینه او محبت د صحابو سره وساتو. باید چې د صحابو نه طریقه زده کو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینه او محبت وساتو. صحابه زمونږ د پاره معیار حق دی، صحابه زمونږ د پاره ډیوه ده، د کمی ډیوې پرانا کې چې مونږ او تاسو د اسلام په دغه لار باندې پرمختګ کوو. الله دې داغي دغه کارنامې قبول او منظوري کړي، او الله دې د دغه په برکت باندې زمونږ او تاسو د دنیا او د آخرت کامیابی نصیب کړي. وخت د پروګرام پای ته رسي، په یو بل پروګرام کې به تاسو سره ان شاء الله العزیز بیا ملاقات کیږي. تر هغه دمه اخلم ستا سرور محمد داود عابد تاسو نه اجازت. الله مراد ته تل خوشاله، کامیاب او کامران لرا د لوی الله پامان.